ومن الأداء ما لا يجب إلا بقدرة ميسرة للأداء وهي زائدة على الأولى بدرجة وفرق ما بينهما. وليس مخي سبق من دا خبر وکړه چې قدرت ممکنه ادا لپاره شرط دی، قضا لپاره نه دی. اور سره دا خبر هم کړی و چې په قدرت په ادا کې توهم د قدرت ممکنه شرط دی، تحقق شرط نه دی. دا خبر هم کړی و کنه. خدا د کمی قضا چې هلته فعل مطلوب نه خیات ساتي، دا خبر مې ته یاد ولا چې دا پاتې شوی و. فعل پکې مطلوب وي، نه وي پکې فعل مطلوب. چې کله په قضا کې فعل مطلوب وي هلته هم قدرت د قضا لپاره شرط دی، کني به فعل نه کیږي. لکه مثال یو سین روزه پاتې شو، نو که روزه رست نیولې شوله نو قضا د روزه ته مطلوب ده به، او که شر روزه نشو نیولې یعنی روزه ته نو مطلوب ده سی وکړه، روزه ته مطلوب او قدرت ولا شرط ده، که روزه نو مطلوب به قدرت نه شرط به فدیه وغیرہ دی ورکی وصیت دی وکي. نو موږ چې مخکې دا خبره کړې و چې قدرت شرط دی د قضا لپاره او د ادا لپاره او د قضا لپاره شرط نه دی. نو هغه قضا یې د چلته فعل مطلوب نه وي، کچې په قضا کې فعل مطلوب به هلته هم قدرت شرط دی. هم مسئله شوی وکړه. بهرحال وسو من الاداء ما لا يجب، د دې ځنه مولوی صاحب د قدرت ممکنه او د مؤثره په تعریف په اعتبار سره فرق شوی وکنه. د حکم په اعتبار سره فرق بیانې لګ متوجه شي، چا په اعتبار سره او د تعریف په اعتبار سره فرق ما وایي کړو کتاب کې وس وایو. وی بعضی اداګانی بعضی مامور به داسې دي چې هلته قدرت مؤثره شرط دی. قدرت مؤثره شاته ویل کی چې یو سړی ته هغه فعل کوم چې به واجب دی مامور به دا غي ادا کول او ته ممکن وي او د دې سره سره پکې صفت د یسر وي آسان هم وي. لکه مثال زکات کی نفس نصاب شرط دی، دا قدرت ممکنه دی او په نفس نصاب در سره زکات درمنه نه لازمیږي بلکې کال به تیریږي، دا موږ شرط کوو. او داسې مال به چې کې نمو وي، دوه شرطونه لګو کنه، دا اسانتیا لپاره لګو. دا زیاتی اوصاف دي د دې د وجه نه سړي په قدرت مؤثره باندې قادر کیږي او به رسېدلې. نور یو حکمی فرق بیانې هغه توکې دي. ومن الاداء بعض د اداګانو نه مها غادا د لا یجب چې نه واجبېږي الا بقدرت مؤثره، مگر په قدرت مؤثره سره لګدای چې قدرت مؤثره د ادا لپاره وي. وهي زائده علی الاولى، دا تعریفي فرق دی، حدی فرق. د قدرت مؤثره دا زائد دی په اوله باندې، قدرت ممکنه باندې بدرجه په یو درجه سره چلته یسر نو دلته شته. او فرق ما بینهما النبي الثانیه، اوس حکمی فرق بیانای. ولې فرق دار چې دا ثانی چې قدرت مؤثره په دې کې هغه واجب هغه حکم مامور به آسان جوړیږي، آسان ګرځي، په خلاف د قدرت ممکنه کې چالتہ اگر چاره بار شرط وي نو هغه واجب آسان نه وي. توجه په دې کې واجب څه ګرځي؟ آسان ګرځي مکلف منه، او مخکې آسان نه صرف ممکن هو. لہذا ای خبر اوره، لہذا قدرت مؤثره چې کوم وجوب کې شرط نو بقا د قدرت مؤثره به د وجوب لپاره شرط وي، ترڅو چې مؤثره یسر او واجب بم وي، که یسر نو واجب بم نه وي. او قدرت ممکنه کې بقا شرط نه ده. چې په قدرت ته ملاو شو پیسې در سره وي اجر باندې لازم شو، که پیسې نه به لاړې شي قدرت دې ختم شو، ختم دي شي پوه نه شولې به اجر باندې به لازم دي. څنګه دای هغه حکمی فرق شو کا کوم وجوب کې کوم مامور به کې چې قدرت مؤثره شرط وي نو د بقای واجب د لپاره دوام د قدرت مؤثره شرط دی. د بقای واجب د لپاره دوام د قدرت مؤثره شرط دی. که چېرې یو سرو واجب به یې سر نو واجب به، او قدرت ممکنه چې چار بار شرط دی الته تحقق د امکان بقای واجب د لپاره شرط نه دی. پوه نه شولې وای. وفرق ما بينهما ان بالثانيه، دا دویم چې قدرت مؤثره پدې باندې تتغیر متغیر کیږي صفت الواجب، صفت د واجب څنګه متغیر کیږي؟ مخکې پکې عسر فیسیر سمحا، یسر پکې راشي آسان شي، سهلا آسان شي. لہذا فیشترط دوامها، شرط دوام د قدرت مؤثره لبقاء الواجب د پاره، او قدرت ممکنه خبره نشته. دا ولی وځکه کله چې
په واجب کې یسر شرط شو شرط نو ترڅو چې دغه شرط موجود وي یسر واجب به موجود وي او شرط نه موجود مشروط هم نه موجود یسر نه موجود واجب هم نه موجود نه به خبره لأن الحق زکه دا حق کم چې پتا باندې واجب دی متا وجب بصفت کله چې واجب شو په یو صفت باندې دغه صفت شرط نو لا يبقى واجبا نه دغه واجب نه باقی پاتې کیږي دغه واجب باقی نه پاتې کیږي الا بدل کا صفه مگر بدغه صفت باندې ځکه هغه شرط دی شرط چې نه مشروط هم نه وي ولهذا قلنا استفریات تو غوري درې مثالونه بیانې ولې څه به غوري زکات چې کنه بلکې زکات پرې دی دا څومره چې واجب مالی دي عام طور دا په قدرت میسره باندې مشروط وي واجب مالی ځکه خلک وي سرمن درانه لاړ شي خو پیسې درانه لاړ نشي نو پیسو سره د خلکو مینې الله به کې اسانتیا پیدا کړي دا زکات په قدرت میسره باندې مشروط دی ځکه زکات کې قدرت ممکنه نفس نصاب دی او زکات نفس نصاب باندې نه واجبېږي بلکې څه وایو کال تیر شي هغه مال چې نمو پکې وي کال تیرېدل شرط دل او هغه مال چې نمو پکې وي دا د قدرت میسره دلیل دی لہذا کې اصل د نصاب مالک شو کال نه تیر شوی ادانه د لازمه په دې پوه شولې اندغه شان نصاب مالک د نمو پکې نشته دی زکات نه دی لازم کې اصل زکات د نصاب مالک شو او کالم دې تیر شي خو است د مال ټول خپل هلاک شي خپل کال به تیر شوی امال د خپل هلاک شي او الله صورت اوري کال به نه تیر شوی هلاک شي ټول علماء اتفاق د زکات نه دی لازم دیم صورت مال نصاب مالک شي کال تیر شي نمو پکې وي یو دم ټول مال هلاک شي یا بعضی مال هلاک شي نو ویلي چې چا کې قدرت میسره شرط ده د بقای واجب د پر دوام د یسر شرط ده کنه نو چې مال خپل هلاک شو د حنا په نظم باندې زکات هم ختم شو ځکه یسر پاتې نشو نه پیږي ځکه دا په یسر باندې مشروط یسر ختم شو واجب هم ختم او کریم خراب شو مد 2 لک روپۍ دی 1 لک هلاک شوري د 1 لک روپو کمی چې هلاک شوري داغه زکات ختم البته امام شافعي سي وایي زکات نه ختميږي دریم صورت چې قصدن مال هلاک کی کال به تیر شو قصدن هلاک کی نو ټول اتفاق دی چې وز زکات نه ختميږي د فقراء حق په کې راغلي په دې مسله پوه شوري زموږ مقصد سره په دې دوه خبره کې وګورئ ولهذا قلنا دی وجن من وایو کومه ده دغه کنه لږ مخ دا دوه بیسلونه بقایا باندې دم ووري او شر چې او شر دا سپې جن کنه لسمې څور کوي دا په قدرت میسره باندې مشروط دی ځکه نفس زمکه د زراعت قابل کېدل د قدرت ممکنه دی په شر کې خو موږ دې ما نه لازم و شر بلکې څه وایو فصل وشي نه حیثیت ملاو شي لسماله ورکا کچري یو سړي فصل وشو تیار شو فصل خو صافت را له ټول فصل ولا وسې مثال اور په ولګېدل او شرم ته ختم ولی دا په قدرت میسره باندې مشروط نو یسر چې ختم شو واجب هم څه شو ختم دا صحیح همدغه شان خیرات چلے په دې کې قدرت میسره شرط ده نفس زمکه رسولي سور سریه مغه باندې خراج لګول نه دي لازم بلکې هغه زمکه به قابل د زراعت وي باران به بشوي وغیرہ او د به نه کړی لازم ده نو کچری زمکه بالکل قابل د زراعت نشولا یسر نشته اگر که نفس امکان شته زمکه ورسره شته قدرت ممکنه شته خو قابل د زراعت نه یسر پکې نشته نو خراج هم څه شو ختم شو یا زمکه بنجره شولا وغیرہ خراج ته ختميږي نه پیږي نو دا درې وړ چې دي کې قدرت میسره شرط دی او دغه حکم منګو ویلو قدرت میسره لپاره حکم چې بقای واجب د لپاره د دې دوام شرط دی نو چې کله دا یسر نو واجب بم نوي نوای ولهذا قلنا دی وجن من وایو بانه يسقط الزکات زکات ساقطیږي به هلاک النصاب سره والعشر عشر ساقطیږي به هلاک الخارجي په هلاکت د خارج سره فصل سره والخراج خراج ساقطیږي اذا استلم الزرع تعالی شکل د بیخه هلاک کی فصل لرا آفت یو آفت ولی دلیل وورا لان الشرع ذک شرع چې د اوجب الاداء واجب کړی د بصفت اليسر سره یسر سره واجب کړی وکنه دلیل په سره یسر سره واجب کړی دا ما تاسو ته ویل خپل دا بیانې الله تعالی ته نه ګوري انه خص الزکات زکات خاص کړي بالمال النامی الحولی هغه مال چې نامی وي او کال به تیر شوی نفس نصاب سره نه نامی وي
کال به در شوی والعشر اته ګور نه خاص کله دی عشر بالخارج حقیقتا هغه خارج چې حقیقتا روزي دا څنګه چې نفس اسمه قدر سره وي نفس فصل شوی دا نه چې فصل روزي نه هیڅ ته ملاوي شي والخراج او خراج خاص کله خراج بالتمكن من الزراعه چا سره چې زراعت باندې به امکان وي دا څنګه چې زراعت امکان هم نه وي نو چې کله زراعت امکان ختم شو دغه شان خارج حقیقتا را بار نشو هم دغه شان نصاب هلاک شو بس واجب هم ساقطي کې درنه پوه به شولې بس ته هغه به سبا وي